بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه دا خبره کړې وه چې د الله تعالی لپاره صفات سلبیه، نو یو لیس بعارضین کې مونږه دا خبره اترې وکړلې چې الله تعالی عارض نه دی، ځکه الله تعالی عارض شي نو بیا به یو خو دا چې عارض د لپاره بقا نه حسابي دی، الله تعالی لپاره بقا ضروری ده. دویم عارض په خپل تحیز کې بل چاته محتاج وي او الله پاک چاته محتاج نه دی. نو دا زموږ دوه دلیلونه په دې باندې بیا اعتراضات او جوابات دا وشول. نن سبق کې دریم صفت د الله تعالی صفت سلبیه بیانې ولا جسم، چې الله تعالی جسم نه لري. الله تعالی د جسم نه پاک دی. یو ډله دا مجسمه غي ته وي، مجسمه هغه د الله تعالی لپاره د جسم ثابتې لکه څنګه چې زمونږ لپاره جسم دی. دویمه چې دا مشبهه ده، مشبهه ډله چې نه هغه تشبیه ورکړي د الله پاک، د الله پاک سره د جسم سره. او دریمه حشویه ده، حشویه او دې په ځمن کې غیر مقلدین هم دي. غیر مقلدین با صراحتن د الله تعالی لپاره د جسم قول کړی دی او بعض به کې جنن د الله تعالی لپاره جسم ثابتوي، لیکن د جهات او مکان دواړه د الله پاک لپاره ثابتوي. جهات او مکان دواړه د الله پاک لپاره ثابتوي. د دل کې وای الله تعالی جسم نه لري، د دې دوه خرابیان بیان کړی دي. لانه مترکب، چې جسم چې کنه دا دغه ته ویل کېږي چې دا دی بعد اجزاء نه جوړوي، د اجزاء نه جوړوي. جسم دی ته وایي چې د اجزاء نه جوړوي، او جسم په خپل جوړښت کې په خپل ترکیب کې بل چاته محتاج وي او الله تعالی جنن چاته محتاج نه دی. دویم دا چې الله تعالی جسم جنن دا متحیز وي، جسم صحیح متحیز وي. متحیز معنی یو ځای راګر کړی او متحیز په خپل تحیز کې مکان ته محتاج وي، او دا محتاج کېدل دا د حادث کېدو نه خدا د حدوث نه خدا، لہذا الله تعالی لپاره جسم ثابت نه دی. پوه شو به معنی د الله تعالی لپاره جسم ثابت هو، ځکه مخکې موږ ویلي دي چې دوه سيزونه دي، یو جوهر دی او جوهر ته جزء لا تجزا وي، دویم ته جسم وي. نو جسم هغه ته چې هغه د اجزاء نه مرکب وي، د اجزاء نه مرکب وي کنه. نو کوم څه چې د اجزاء نه مرکب وي نه په خپل ترکیب کې د اجزاء ته محتاج دی، په خپل ترکیب کې په خپل جوړښت کې اجزاء ته محتاج دی. او کوم څه چې محتاج وي نو هغه خدای نشي کېدی، هغه مدار نشي کېدی، خالق مالک نشي کېدی. لکه پوه شو به معنی. او دویم جسم د پاره دا خبر ضروری ده چې جسم به متحیز وي، یعنی یو ځای به راګر کړی، او هر جسم په خپل ځای راګرولو کې په خپل تحیز کې د مکان محتاج وي، د سم محتاج وي، د مکان محتاج وي. نو لہذا الله تعالی دا محتاج نشي کېدی. پوه شو به معنی. دا وې ولا جسمین، او الله تعالی جنن جسم نه لري، یعنی الله تعالی لپاره جسم ثابت نه لري، جسم نه لري الله پاک. ولی لانه مترکب و متحیز، ځکه دا جسم دا مترکب دی. مترکب معنا دا د سيزونو نه روغ دی، او هر یو سیز بل سیز ته سوي محتاج وي. و متحیز، او دا جسم چې دا متحیز وي، او هر متحیز په خپل تحیز کې په خپل ځای راګرولو کې مکان ته محتاج وي. وذلك امارات الحدوث، او دا محتاج کېدل دا د حدوث علامه ده، او الله تعالی حادث نه لري بلکې سره قدیم دی. ولا جوهرین، بل صفت سلبی ده الله تعالی لپاره ذکر کوي چې الله تعالی جوهر هم نه لري. جوهر ولې نه لري؟ ګوره منګه یو زمونږ مسلک ته، یو درې فلسفه مسلک ته، نو زمونږ په نسبت باندې هم الله تعالی جوهر نه لري، او د فلسفه په نسبت باندې هم الله تعالی جوهر نه لري. ما ته ګورئ جوهر زمونږ په نسبت باندې ځکه نه لري کنه چې جوهر اطلاق کیږي په جزء لا يتجزا باندې. په څه باندې اطلاق کیږي؟ یعنی جزء لا يتجزا مکه ویل شوی چې هر هغه جزء چې دغه اقوا نور ټوکړي ټوکړي نه کیږي. نه دا جزء لا يتجزا به خالی نه وي د دوه حالونه، یا به یوازې دغه جزء لا يتجزا او یا ور بل چا سره یو ځای لکه یوازې جزء لا يتجزا، نو دا هم په خپل دای کې بل څه ته چیرې نه محتاج وي. یوازې جزء لا يتجزا چې نه پیدا کیږي، بلکې دا به خامخا په یو مکان ته به محتاج وي، مکان ته به محتاج وي.
او موږ وی چې محتاج کېدل دا حدوث نه قدا او دویم دا کدا جزء لا تجزا د بل جزء لا تجزا سره مرکبي نو دا مرکب شو او مخکې موږ وی چې مرکبي نو هغه جسمي او د جسم نه مخکې اوس موږ د فوق را لګل چې جسم نه لري لکه پوه شو به معنی ځکه چې جسم په خپل ترکیب کې اجزاء ته محتاج وي او کوم څه چې محتاج وي نو هغه حادث به یا قدیم نشي کېدای پرې باندې پوه شوي او دا فلسفه په نسبت د فلسفه په نسبت هم الله تعالی جوهر نه لري وای فلسفه په نسبت جوهر څه ته وای جوهر وای هغه ته وای کنه د فلسفه په نسبت چې په خپل وجود کې موضوع او محل ته محتاج نه وي چې د خپل وجود کې موضوع او محل ته محتاج نه وي نو دا فلسفه په نسبت په کار غوډو چې په دې باندې الله تعالی اطلاق شوی ځکه چې په خپل وجود کې خپل موضوع او محل ته محتاج نه ده لیکن داغو په نسبت هم نه ځکه چې هغه ویلي دي چې مفهوم په دوه قسمه لري مفهوم یعنی هر هغه چې هغه زمونږ ذهن ته راځي په دوه قسمه لري یو ته ویلي دي واجب او بل ته ویلي دي ممکن او دا ممکن هغه چې په دوه قسمه باندې یو ته واجب وای دا یو ته جوهر وای او بل ته عرض وای نو دا جوهر چونکه هغه د ممکن قسم ګرځول لري جوهر چونکه هغه د ممکن قسم ګرځول لري د دې وجنه هغه چې نه دغه نه کوي ذات باری تعالی باندې اطلاق نه کوي هغه پوه شو به معنی هغه باندې خبره باندې پوه شوي جوهر چې نه الله تعالی جوهر نه لري زمونږ په نسبت باندې ولې نه لري دا چې موږ جوهر څه ته وایو جزء لا يتجزا او جزء لا يتجزا به خالی نه وو حالنا یا به سره بل څه یو ځای شي یا به سره بل جزء لا يتجزا نه یو ځای شي که جزء لا يتجزا سره بل څه نه یو ځای شي نه دا په خپل وجود کې مکان ته محتاج دي او محتاج کېدل دا نه د حدوث ته او کچته بل جزء لا تجزا او سره ځای شو نو دا مرکب شو مرکب ته جسم وای او جسم نو اوس منګه نه وکړه او د فلسفه باندې هم د جوهر اطلاق او باری تعالی باندې کیږي ځکه دا غي په باندې جوهر اگر چې دې ته ویل کیږي چې هغه په خپل وجود کې موضوع او محل ته محتاج نه وي برابر خبره ده کدا مجرد عن المادي او کا مجرد عن الماده نه وي نو دوی په دې باندې غوبیا پکار ده چې الله پاک د جوهر ویلې وي لیکن د بل وجه ناغي د جوهر نه ویلېږي چې دا جوهر تو د ممکن قسم ګرځول لري جوهر رس قسم ګرځول لري د ممکن قسم ګرځول لري او ممکن جنن دا د حدوث نه خدا ممکن د سنه خدا لکه هغه وایي چې دا مفهوم یعنی هغه چې زموږ ذهن ته راځي نه دا په دوه قسمه باندې دی یو واجب دی یو سره ممکن دی دا ممکن هغه وایي چې په دوه قسمه دی یو جوهر دی او بل سره عارض دی او د جوهر تعریف هغه چې کړل چې هغه ممکن ماهیت ته چې کله موجودیږي نو د موضوع او د محل نه بغیر موجودیږي د موضوع او د محل نه بغیر موجودیږي وګورئ دې تاسو ولا جوهر او دا الله تعالی جوهر هم نه اما عندنا زمون په نسبت باندې ولې جوهر نه فلانه اسم ذکر زمون په نسبت باندې جوهر نوم دی للجزء الذي لا يتجزا د جزء لا يتجزا او جزء لا يتجزا وهو متحيز كتبل شيء وسره نه وي کنه نو دا په خپل تحيز کې مکان ته محتاج وي او محتاج کېدل د حدوث نه خلا وجزء من الجسم او یا بدا جزء لا يتجزا د بل چا سره یو ځای شوی دی بل چا سره یو ځای شوی نو دا خو د جسم یو جز شو او جسم منګه مخوي والله تعالی متعال عن ذلك او الله تعالی لې دې اوچت ردینا واما عند الفلاسفه او د فلاسفه په نسبت به لا فلاسفه بنسبت بهم دا الله تعالی جوهر نه ولي فلانهم د دې وجنا وان جعلوه اسما للموجود لا في موضوع زګه چې هغه دا جوهر نوم ګرځول لري د داسې موجود لپاره چې هغه موضوع نه وي یعنی هغه په محل کې نه وي لا بر مجردا كان او متعيدا برابر خبره مجرد وي او متعيد وي لكنهم جعلوه من اقسام الممكن لیکن هغه ګرځول لري د اقسام د ممکن نه وارادوا به الماهيه الممكنه التي او دو اراده کړی د جوهر نه هغه ماهیت او چې کوم ممکن وي التي وجدت كانت لا في موضوع چې هغه موجود شوی نه په یو موضوع کې لکه پوه شوی به معنی لکه په دې خبره باندې پوه شوی نو الله تعالی جوهر نه لري زمونږ په نسبت باندې هم او د فلسفو په نسبت باندې هم زمونږ په نسبت باندې الله تعالی جوهر ولې نه لري ځکه زمونږ په نسبت باندې جوهر څه ته وایي جزء لا يتجزا تا پزور باندې وای او جزء لا يتجزا به خالی نه د دوه حالونه یا به سره بل چیز یو ځای شي یا به سره بل جزء قبل سوزو سره نه یو ځای شوی نو دا په خپل تعیز کې مکان د محتاج نه او محتاج کېدل دا
د حدوث نه غلا او کچرتا په خپل وجود کې بل چاته محتاج وي یعنی بل جز سره یو ځای شوی نو بیا به دې نه څه جوړ شي جسم به جوړ شي او جسم نه الله تعالی ته دا پاک دی پوه شئ او د فلسفه باندې هم جوهر ته دا اسم نه لري جوهر هغه څه ته وایي چې هغه څه ته لګيږي چې په خپل تحیز کې د موضوع تابع نه وي د موضوع او د محل ته محتاج نه وي نو د دې معنا په اعتبار سره اگر چې د دوی اطلاق په باری تعالی باندې کیږي لیکن دو جوهر ولې نه ګرځولې ځکه چې دو جوهر د ممکن قسم ګرځولې دو جوهر د څه قسم ګرځولې هغه وایي دا فلسفه وایي چې مفهوم یعنی کوم څه چې په ذهن کې راځي هغه دوه قسمونه دي یو واجب دی یو ممکن دی او ممکن بیا دوه قسمونه دي یو جوهر دی او یو سره عارض دی او د جوهر تعریف دا کړی دی چې دا هغه ماهیت ته ویل کېږي چې ممکن وي او داسې مندلګي بلای چې مندلګي چې راي موضوع نه وي الهغه پوه شوي به معنی الهغه به خبره باندې پوه شوي وس د دې ځای نه اخوا دا یو سوال په دې باندې کېږي چې تا د جسم نه مراد چې دی که نه د جسم نه مراد دا واخله چې هغه بخپل قائم بذاته د جسم نه مراد واخله څو قائم بذاته او د جوهر نه مراد واخله چې په یو موضوع کې نه نو په دې اعتبار سره چې د جسم نه مراد قائم بذاته واغسته شي ما ته فکر دی چې د جسم نه مراد قائم بذاته واغسته شي او د جوهر نه مراد د څه واغسته چې په یو موضوع کې نه وي نو د دې په باری تعالی باندې بیا وې اطلاق وکړه کنه الله تعالی د جسم وایا د جسم نه مطلب څه واخلا قائم بذاتی واخلا او الله تعالی د جوهر وایا او د جوهر نه مراد څه واخلا د جوهر نه مراد څه واخلا چې په یو موضوع کې نه وي کنه چې په خپل موجودیت کې یو موضوع ته محتاج نه یو محل ته محتاج نه وي چې د جوهر نه دا معنی واخلا د الله پاک لپاره جسم هم ثابت کا جوهر هم ثابت کا خو شو بنی باندې نو درې خرابیان به لازم شي درې خرابیان سو به لازم شي درې خرابیان نمبر 1 دا ده چې لکه الله تعالی باندې اطلاق د هغه نمونه کیږي کوم چې الله تعالی د خپل ځان لپاره غوړه کړی دي لکه په حدیث شریف کې راځي یا په قران مجید کې الله تعالی فرمایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها چې دا الله تعالی لپاره خپل نمونه دي نو تاسو باغی باندې الله تعالی را بلئ نو دا الله تعالی په نمونه کې جسم او جوهر نشته نه لہذا ته به ګردان نشي جوړولای پوه شو په دې باندې دویم نمبر دار چې لکه تا چې دا خبره موږ ته وکړه چې جسم دې ته ویل کېږي چې د جسم نه مراد واخله د جسم نه مراد واخله سو قائم بذات او د جوهر نه مراد واخله لا فی الموضوع نو دا خبره خو بذات مراد واخله ما خو عام خلک چې جسم واخلي نو دا په دین کې دا راځي چې جسم نه مراد نه دا مرکب دی او د جوهر نه مراد متحیز دی نو متبادر فی الذهن دا راځي نه لہذا د الله پاک باندې د جوهر او د دې تعلق نشم دا دغه نشم کولای اطلاق نشم کولای الهغه پوه شو به باندې او دریم نمبر دارا چې بری کې د دونه نسخاره سره مشابهت راځي لکه نسخاره د الله تعالی لپاره یو جسم ثابتې یو د الله پاک لپاره جزئیت ثابتې چې الله تعالی په دریو کې دریم دی لکه دریو او چې خدایان درې دي یو الله تعالی دی یو عیسی علیه السلام دی یو د مور حضرت مریم علیه السلام دا او دا شان د فرقه مجسمه سره په مشابهت راځي چې هغه الله تعالی لپاره څه ثابتوي جسم ثابتوي الهغه پوه شو به معنی نو صراحتا خدای سره مشابهت نه لري ولکه ضمنن دا سره مشابهت راځي او پیغمبر د خدای فرمایي چې من تشبه بقوم نو دا خبر کوي و اما اذا اريد ها کچته اراده وغسل شي د دینه یعنی دا جواب دی د سوال مقدر نه سوال سره سوال دا چې د جسم نه مراد ته قائم بذات واخلا او د جوهر نه مراد څه واخلا چې اعلی فی الموضوع یعنی په موضوع یو په محل کې نوي چې په موضوع په محل کې نوي نو داتې مراد واخلا کنه نو و اما اذا اريد بهما کچته اراده وکړه شي د دوانو نه یعنی د جوهر د جسم نه مراد واغسته شي قائم بذات والموجود لا في موضوع او دا جوهر نه مراد واغسته شي داسې موجود چې په موضوع کې نه نو فانما يمتنع اطلاقهما نو بشکه ممتنع اطلاق د دوانو علی سوانه پسوانه باندې د درې وجونه نمبر 1 من جهه عدم ورود الشرع بذلك یو خدای ودینا چې شرع نه دا وارد شي بری باندې یعنی په شریعت کې د قانون نه دی راغلی د الله تعالی لپاره د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې د باری تعالی لپاره په هغه نمونه باندې اطلاق کیږي کوم چې الله تعالی ذکر کړی د خپل ځان لپاره چې کوم آیت ته ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها
دویم نمبر جواب مع تبادر الفهم سره د دینه چې ذره زی فهم تا یا چې کله موږ جسم وایو د جسم نه ډایرک زمنګ ځین ته مرکب راځي او چې جوهر وایو نه جوهر د زمنګ ځین ډایرک متحیز ته راځي لکه پوه شو به معنی نو دا مرکب د جسم سره لګي او متحیز د سره لګي جوهر سره دریم نمبر وذهب المجسمه والنصارى او تلری مجسمه او نصارى تلری مجسمه چې الله تعالی لپاره څه ثابتوي جسم ثابتوي والنصارى او نصارى الى اطلاق الجسم والجوهر عليه اطلاق چې دوی اطلاق د جسم کوي او د جوهر کوي په الله پاک باندې بالمعنى الذي پداسي معنا سره يجب تنزيه الله تعالی عنه چې واجب ته پاکواله د الله پاک د هغینا چې واجب دی پاکواله د الله پاک داګینه ځکه مجسمه د الله پاک د پر احمد سم ثابتای څنګه چې د منګل سونه خپې دي دغه شان دی هغه د الله پاک د پر ثابتای چې راغی لپاره متحیز او مرکب کېدل لازم راځي او نسوارا د دریو اجزاء د پاره هغه مطلب دا چې الله تعالی د دریو اجزاء نه مرکب دی د سو اجزاء نه لکه یو ایمان دی یو روح القدس یو اب دی یو ایمان دی یو روح القدس دی نو پیغمبر صاحب فرمایي من تشبه بقوم څنګه پوره دی دا ها بیا ټول سبق ورته بیا ونه ما غړه نه خو تاسو د خدای ناران کی چې تاسو د خدای آیت کې پتا سو باندې آیت کې ها ورمنګ نن په صفات الله پاک نه منفي کړل چې الله تعالی جسم نه الله تعالی جسم ولې نه ځکه جسم چې کنه لري لپاره دا خبر ضروري چې جسم با د اجزاء نه مرکب وي او الله تعالی مرکب نشي کېږي ځکه مرکب په خپل ترکیب کې بل سیستم محتاج وي او جسم الله تعالی جسم نه دویم دلیل پیدا لري چې جسم د پاره دا متحیز کېدل شرطي او الله تعالی متحیز نشي کېږي ځکه متحیز په خپل تحیز کې د مکان محتاج وي او دا محتاج کېدل دا د حدوث نقلی دویم موږ دا وی چې الله تعالی جوهر نه لري زمونږ په نسبت باندې ولې جوهر نه لري زمونږ په نسبت باندې جوهر څنګه نه لري چې زمونږ په نسبت باندې جوهر ویل کېږي جزء لا تجزا ده او جزء لا تجزا په دوه حال نه خالی نه وي یا به یوازې وي یا به بل څه سره یو ځای شوی که یوازې نو په خپل تحیز کې د مکان ته محتاج لري او محتاج کېدل د حدوث نه ده او کچرته د دوه جزء مرکب وي نه بیا جسم د مخکمه وي چې جسم نه الله تعالی پاک ده او د فلسفو باندې هم د جوهر اطلاق په الله باندې کېږي ځکه چې داغو باندې جوهر څه ته وایي داغو باندې جوهر ویل کېږي چې داسې موجود چې هغه په خپل تحیز کې د چا تابع نه وي په خپل وجود کې موضوع او محل ته محتاج نه وي نو د دې معنا په اعتبار سره اگر چې اطلاق په الله پاک باندې کېږي لیکن د دې وجه نه پیدا کېږي چې هغه د ممکن قسم ګرځول لري د څه قسم ګرځول او هغه وایي چې مفهوم دا په دوه قسمه معنی یعنی مفهوم یعنی کوم څه زموږ ذهن ته راځي یو واجب دی یو ممکن دی دا ممکن هغه چې دوه قسمونه دي یو جوهر دی بل سره عارض دی نو جوهر تعریف هغه کړی دی چې جوهر دا هغه ممکن ماهیت ته ویلېږي چې هغه مکلو موجوديږي نو بغیر د موضوع نه بغیر د محل نه به موجوديږي پوه شو به معنی بیا به اعتراض دار چې علاقه د هغه نه مراد جسم نه مراد قائم به ذات واخلا او د جوهر نه مراد داسې موجود وخت چې په موضوع کې نه نو بیا د اطلاق په باری تعالی باندې ولې نه کېږي نو د درې وجونه پینې کېږي یو خدا چې دا نمونه الله پاک د جسم او جوهر د ځان لپاره نه دی وکړي او زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې الله تعالی لپاره به هغه نمونه باندې ویرابل کوم چې الله تعالی ځان لپاره وکړي دي ولله الاسماء الحسنى دویم دا دی چې زمونږ کله ذهن کې ډایرکټ د جسم ټکه راشي جسم نه ډایرکټ زمين ذهن ته مرکب راځي او زمونږ ذهن ته چې دغه راشي جوهر راشي دینه ډایرکټ متحیز ذهن ته راځي پوه شو مې معنی او دریم دار کچرته منګه دا اومنو د الله پاک لپاره جسم او جوهر اومنو نو بیا به د مجسمه او د نصارا سره به مشابهت راشي دغه مجسمه خو د اړیک د الله پاک لپاره د جسم ثابتې لکه څنګه چې زموږ لپاره او نصارا اگر چې د الله پاک لپاره د جسم نه ثابتې بلکې هغه چې الله تعالی د دریو چیزونو نه جوړل پوه شو مې معنی لکه دا یو او چې ابن د حضرت عیسی علیه السلام دی او یو چې مور ده او یو روح القدس دی او یو چې نه دا د دین او الله جوړ دی لکه پوه شو مې معنی زئی